بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الدين يسر. مناسبت باب د کتاب الایمان سره سره او د مخکې بابونو سره سره. دویمه خبره غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د انعقاد د ترجمه الباب نشره او درېمه شرح د ترجمه الباب د دې خبره مناسبت د کتاب الایمان سره واضح حدیث سره امام بخاری په نسبت دي ایمان اسلام هدایت تقوا یو شی نو الدين يسر الإيمان يسر عنده الدين والإيمان واحد إن الدين عند الله هو الإسلام مخرب له وما كسر ایسا مناسبت دے مختصر مناسبت پر یوسو وجو کے دے یو خدا کہ مخکې د رمضان د روزو ذکر را د رمضان روزې خو ګرانې دي یو میاشت روزې ګرمي پکې راځي یو میاشت روزې د سفر او بیماری پکې راځي او اصل د انسان فطرت چې د پابندۍ کې واچو نو دته شي ګران دي دته یو سړی یو غنټه په دې سړک ولاړی پروا نشته 2 غنټې به ولاړی مرګرو سره به کښ لګي پروا نشته او که دروازه دې ورته بند کړي نیمه غنټه به دینه بار نو دی بیا کړو کې عبادت خدای دا پته نو دا رمضان د پابندۍ زندگی دا انصاف د اشیاء ثلاثون د عقل فطری تقاضا د انسان د عقل ته ورکی شرب او دارنګ خواهشات جما نو دې ځان شو درې وړو نو رب العالمین قرآن شریف کې د رمضان د روزونو پستوي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا مناسبت امام بخاری رحمت الله علیه الدین یسر الله رمضان روزي شرط دی د پابندۍ ژوند دی او د هغه دریو اشیاءونه چې د انسان فطري خواهش او تقاضا ورته پیدا کیږي دا نه انصاف دی پابندۍ ژوند ګرځي نو دې انقلابي چې دا خو ډېر ګرافت کار دی د لوسکو نو دغه متعلق نه دی دا اصلي د چاوي چې دغه دا مسلمان څنګه نه دی مسلمان بچن خدا حق په شکل روزو سره بچن اب په شکل د نوم په وطن کې د ګرمه روزي وی د الف شکل د روزي بدل نه پلار نشي ای سره بچن او پنجابي کنه روزي باندې نیولې موږ باندې کو پنجابیان نه موږ کې نه روزي دي دا بدني عبادت کې کمزوري دي او مالی کې تکړه دي بیا اغه نه دي ما پنجابي روزي باندې نیولې پښمنی له باندې پاتې او چې کله ورو جماعت شو کنه نو په کاوړو ته کباب ته باندې ماستو اچھا ورته ظالم روزي نه نيسه پښمنه نه کې او جماعت ته د ټول نمخ کې پر لږ غزولي وڅ کافر ما کافر خو نه چې روزه په دې نمازو ما روزه په ذات خود قران عبادت دی وذي وجه رب العالمین په قران شریف کې ذکر الله نو پس فرما یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله پتا سو باندې د یسر اراده لري د سختۍ نه څه مطلب یعنی دا هغه تکلیف دی چې پتا باندې شاق او دی بالکل شاق دی او ما لا یطاق نه دی ما لا یطاق نه دی وسع کې داخل دی اس مسله نشته او دوی مدارا چې د دې په سبب د آخرت یو سر راشي کړه کله چې مشقت راغی د آخرت یو سر راشي نو حکمتونه در وجود نو چې انت الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهغه مناسبت امام بخاری الدين یسر الله دا یو واشوا دغه خبره ده چې مخکې څلور بابونه ذکر او څلور واړه ابواب د مجاهدین ورمایي یو باب د قیام د رسول قدر دغه کې مجاهده ده دویم باب د جهاد من ایمان د ښکارا مجاهده ده دریم تطوع قیام رمضان
د تراوو د تهجد باب دی هغې کې مجاهده ما پرون وي چې شپې پاڅېدل ګران او څلورم نمبر 100 رمضان دی هغې کې پوره مجاهده ده نو ذهن ته دا راځي چې دا خو تکلیف د مالایو طاق راغی دا خو ډېر ګران کار دی د عبادتونه نو فورا امام بخاري رحمت الله علیه کېښود چې الدین یسر الدین یسر دین یسر دی څه مطلب دی کې تکلیف د مالایو طاق نه دی ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یکلف الله نفسا الا وسعها اسنه چې دغه عباداتو نه ستا زړه ته دا پرېږدي چې ګنې دا دین خو سخت شی دی او د وسع نه بار دی امام بخاري ورباندې رد وکړ دغه شبهه زایله کړله چې نه دین یسر دی د وسع مطابق دی د شپې د عبادت تطوع دی نفلي دی که کولی شي وکړه که نه کوې وبال نشته د رمضان روژه لکه طاقت دې نه او شیخ فاني فدیه ورکړه او که بیمار یا په سفر کې او طاقت دې نه وروستي ونیسه پروا نشته او د لیلة القدر قیام دا افضل دی واجب نه دی ګور یو سره تطوع کېدو لګاو نو په دې مناسبت امام بخاري دا باب ذکر کړ یو د هغه یرید الله بکم اليسر د وجې نه چې د الله د قرآن د تنزیل اتباع یې وکړله او دویم چې کوم ذهن ته وهم ناشي کېږي چې ګنې دا عبادت شاق دي او دا به د مالایو طاق باندې زه مکلف شم د هغې ځاله وکړه اوس غرض د امام بخاري رحمت الله علیه معلوم کړه غرض د امام بخاري رحمت الله علیه یو رد په خوارجو باندې خوارجو دین ډېر ګران کړی که یو مونځ دې پرې خو کافر څومره ګران کړی او که مرتکب د کبیرې شوې نو کافر شوې کفر ته سړی وباسي او معتزله وایي که مرتکب د کبیرې شوې د ایمان نه وځې امام بخاري رحمت الله علیه ورباندې راځي چې الامر لیس کذلک دین دومره سخت نه دی چې په کبیره سړی د ایمان نه وځي دین دومره سخت نه دی چې په ارتکاب د کبیرې سړی کافر ګرځي نو رد که معتزله هم راغی ورځ په خوارجو باندې هم راغی یو په هغې باندې رد کوي په معتزله باندې او په خوارجو هغې دین عسیر ګرځولی دی او امام بخاري رحمت الله علیه وایي چې نه دین کې عسر نشته او دین کې یسر دی دا یو غرض دویم غرض امام بخاري رحمت الله علیه څه دی زموږ د خپل دین صفت کوي چې امم سابقه باندې تکالیف شاق او زموږ دین کې یسر دی تکالیف شاق نشته دا د الله خپل کرم دی ښه دې ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعدد بار کړی یو ځای کې فرمایي چې د پخوانو اممو مونځ به صرف په عبادت خانه کې صحیح کېده زموږ ضعف ته الله وکتل نو موږ له ټوله ځمکه د مسجد وګرځاو دویم څه وایي وایي هغې به تیمم د هغې دپاره نه زموږ ضعف ته الله وکتل نو موږ له هر طهور وګرځاو تیمم یې راله جایز کړه دریم څه وایي دریم دا چې هغې به چې کوم انسان به مرتد شو نو د هغه سزا به قتل وه اقتلوا انفسکم او زمونږ سزا قتل نه دی په توبه هم سړی د ارتداد نه واپس اسلام ته راځي بله څه وه هغې چې به غنیمت حاصل کړه یا صدقه به یې کوله نو اور به راغې نو به یې سوځوله پخپله به یې نه خوړله زمونږ غنیمت مونږ خورو او زمونږ صدقه مونږ خورو ګوره په هغې باندې او نور امور ډېر زیات دي نو امام بخاري رحمت الله علیه د خپل دین صفت کوي او د الله رحم ته او د خپل دین وصف بیانوي چې زموږ دین یسر دی په نسبت د امم سابقو باندې نو حاصل د مسلې څه شو یو خدا چې په معتزله او خوارجو رد شو او دویم دا د خپل دین صفت کوي چې زموږ دین کې یسر دی په نسبت د ادیانو سابقو او دریم او مکه خبره م راوله که نه دریم څه ده چې ستا کوم وهم د مخکې نه ناشي دی د مخکې نه چې کوم وهم ناشي دی نو د هغې وهم اذالام کوي پوه شي پې چې دا تکلیف د مالا یطاق نه دی ما جعل علیکم فی الدین من حرج مخکې لاړ شوه الدین یسرون دې دعوه کې ښودله او قال النبي صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیه السلام قول په دلیل کې پیش کوي قال فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم احد الدین محدود د دین نه الله دا الحنیفیة السمحة حنیف څه ته ویل کېږي لکه حنیفیتو منصوب بسوی حنیف یہ دا نسبت تا حنیفیہ او حنیف لیلی کیگی اگر چا انسان تا یا اگر دین تا چی پاگئی کے میلان دا باطل نحق تاوی
د دې مقابل جنف راځي. جنف د حنف مقابل جنف راځي. جنف میلان د حق نه باطل دا د حق نه باطل طرف ته میلان وکړو جنف ورته ویل کېږي، او کله باطل نه د حق طرف ته میلان وکړو نو حنف ورته ویل کېږي. حنف او حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین صفات وو. داغه لقب عرفي لکه زمونږ چې کوم عرفي لقب د اسلام وسماكم المسلمين من قبل ما دا سبق ویلي تفصیل ما ویلي دی نو اسلام زمون عرفا لقب دی. نو حنیف او دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام لقب. لکه دا ما ویلو چې د مسلم اطلاق په انبیاء باندې وکړي او ما سوا د انبیاء نه په نور خلقو د مسلم اطلاق کیږي په اعتبار د معنا لغوي بکی او په اعتبار د معنا عرفي دا خاصیت دی امت ته. د قرنګ حنیف په اعتبار د معنا لغوي په ما اطلاق کیږي په تان کیږي په بل کیږي ومن حيث المعنى العرفي د اطلاق کیږي صرف د ابراهیم علیه السلام په دین باندې. قران حکیم کې الله تعالی فرمایي کنه چې کان حنیفا څنګه لکه ان ابراهیم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حنیف لفظ استعمال شوی دی. الکه داونه یو واعظ دا ویلي دي د واعظ ویلي دي چې ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. هم د امام شیخ په مذهب او یا فقره یې کو بخاری نه ناشته ورته د عبد القیم دی خبر سره دی د یو تقریر یو مولا لا کول نو د الله مولانا رقم باندې کړه ګناه خبره ټولې کوي واغله اخوان ورکړو نه بندو هغه سوی هغه پاګه کې وای زمون قران دا چې نو دا حنفي دی. زمون قران چې دی کنه زمون قران حنفي دی. د امام صاحب صفاتونه کوي کنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نو زمون قران حنفي زمون پیغمبر حنفي دی. زمون قران حنفي زمون پیغمبر حنفي دی. مې په دې لږه کې لا نه چې زمون خدای حنفي دی. ضروري مخکې دا پرونه خبر ما ورېده نو دا بعد واعظان دونه جوش کې راشي نو دا خبره درسته نه دي. ها ولكن كان حنيفا مسلما مائلا تباطلنا ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وبدأنا قبل كم رقم له شو نزلت الشيخ حافظ ابن حجر رحمه الله عليه لكلي ورد حواله ده فتح الباري کې تا تر به وی ګورم وی چې کوم وخت ابراهيم عليه السلام اور ته ورځاو دوه دي لیکلي کوم ځای کې اور ته ورځاو نو دی وخت جبريل عليه السلام ولا جبريل عليه السلام ورته چې د مدد کولې شم معنا مدد وغواړه ناغوي حسبي ربي بحالي زما رب مال کافر زما په حال زما حال باندې هغه اعلى من دی ابراهيم عليه السلام حسبي ربي هو اعلم بحالي زما په حال خبردار دی او چې به کله اورتا وګورځاو نو فورا ال فرشتو الله په چغه دا حافظ لیکلی دی او روح المانی کې مستا نو په فرشتو الله ته چغه کړي الله دا خوستا یو ډیر نیک بنده دی او ډیر عظیم اورته ورځي مونږ ته د مدد وکا وې مونږ په مدد وکړو ویلا شه نو ملک دریا راغی او ملک دا باران راغی د مطر او ابراهيم عليه السلام ته کېنا موږ د مدد وکړو موږ د مدد کاوه زه اوس به باد راولم او دا اور به د دې کورونو کې ورخور او زه به باران راولم او دا اور مکمل ملکما وایي په خبر او چې دې فرشتو الله ته وی چې منځو الله ورته کوي رب العالمین ورته وی لار شه خو په یو شرط ان استغاث منکم فتاسو نه مدد او غوښت او اعینوه نو مدد وسره وکړي دا شرط یې وته لګاو که مدد او غوښت نو مدد وسره وکړي او رب العالمین سوی وی هو خلیلی لا خلیل له غیری هو خلیلی لا خلیل له غیری هو عبدی لا اله له غیری نو چې څنګه ابراهيم عليه السلام لا غیرال ابراهيم عليه السلام ته سوی دا لفظ جيبه دی وی حسبي الله ونعم الوکیل هغه بل جمله هغه ځان له روایت کې امام حافظ لیکلی دا او دا ځان له لیکلی دا حسبي الله ونعم الوکیل نو چې ورته پریوت نو قران کې الله وایي چې یا نار کونی بردن وسلاما على ابراهيم برد یخ ورطرفور السلام راغی
السلام معتدل معنا چې اصلا دومره برودت پکې راشي چې ابراهیم علیه السلام د برودت ته ضرر محسوس دي تکلیف ورته وګرځېږي نو دې وجې نه چې وي حسبي بحالي او څنګه دی اعلم بحالي یا حسبي الله ونعم الوکیل اوې نو دل الله دا لقب ورکړه حنیف او دا د دین له الله د دین حنیف لقب ورکړه احب الدين الى الله الحنیفیه وګوره هغه زموږ دینم حنیف دی او پیغمبر علیه السلام د ابراهیم علیه السلام پورا متبع دی ان اولى الناس بابراهیم څنګه دی للذین اورګه ان اولى الناس بابراهیم للذین آمنوا للذین اتبعوه وهذا النبي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام د شریعت مکمل متبع دی ټول پیغمبرانو اصول خو یو د جزئیاتو کې اختلاف شته خو زموږ د نبی علیه السلام ډېر جزئیات هم هغه دي چې کوم د ابراهیم علیه السلام او د هغه د امت لپاره بلکې علماء لیکلي دي په شکل کې نبی علیه السلام مشابه د ابراهیم علیه السلام حدیث کې راځي او دین هم هغه دین چې کوم د ابراهیم علیه السلام دی ځکه زموږ دین کې دلته مراد ده احب الدین الى الله الحنیفیه کم چې باطلنا حق طرف تمایل دی شبهه د شرک پکې نشتا کوټه معمولی د باطل نه څومره مایل دي چې شبهه د شرک هم پکې نشتا شرک ولا پرېدا ورته ځاني یو مثال درته په ادیان سابقو کې تصویرونه جوړول جایز د سليمان علیه السلام متعلق قرآن حکیم کې الله فرمایي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نو اغيب التماثيل ستوي دا چوتوي دا سایدار تصویر یو غیر سایدار تصویر دی سایدار تصویرونه به ولا جوړول دا جایز اسم ممانعت نو او دا څنګه دا غیب په دینونو کې سجده غیر الله ته د تعظیم جایز و د عبادت هم منو د عبادت سجد پر فتعين کوټي هم په یو وخت کې جایز نه لګرځېدل او د تعظیم سجده جایز و وخروا له سجدا یوسف علیه السلام تخپل مور نار او ورونو په سجده پریوته او د آدم علیه السلام متعلق قرآن حکیم کې الله تعالی فرشتو ته حکم کوي اسجدوا لآدم لیکن زموږ د امت نه په غلو راځي تصویرونه حرام ظاهر خو ځکه بے سایه والا حرام او سجده غیر الله ته عبادت والا خو ځکه تعظیم والا حرام ولې ځکه دغه امور سبب د شرک ګرځېدلي په امه سابقه کې بیا دی بل بوتان جوړول د خپل پیغمبرانو او د خپل نیکانو صالحانو بوتان به جوړول او اذا من سبب وکړ په کولو کې رو د هغه عبادت شروع شو ور سبب د شرک ګرځېدلي او دا قرانګي دا سجده به تعظیما کولا اخر کې سجده عبادت نه جوړه او کو شرک خبره ده زموږ امت الله د شوایب او د شرک نام ساتل دي د حنیف او به درته وایم دغه نقطه مونږ د جنازي مونږ کو ورسوچو کا د جنازي مونږ په شان د نور مونږ اطلاق صلات کې لا تصلي على احد منكم ما تابت اغير وضو شرط له وضو شرط توجه قبل اغير لم شرط امامت اغل تم دي تم دي قيام اغير لم شرط تم شرط تکبیر اغیلم شرط تم شرط طهارت د لباس او د مکان وغیرہ اغیلم شرط تم شرط اهم رکن کی رکوع سجده راته ساقط شو اهم رکن قیام شتا رکوع سجده نشتا اهم رکن ساقط شو ولې ساقط شو شبا مخکې مړی پروت دی نو ګوره په لاره باندې چې څوک تیریږي یو مشرک تیریږي اب سوي اگر کذر سجده کو الله تعالی او کذر رکوع کوم الله تعالی زه خو دې مړی ته نه کوم لیکن بلار یو مشرک تیریږي بس وای او ګورا اسلام سونه لوی دعوه کوي چې په ما کې شرک نشتا او مخکې هغه غیر الله پروت دي سجده ورته سجده الله تعالی یو وهم پکې د غیر الله په ذهن کې راځي د سجده د غیر الله هغه تشبیه راځي د سجده د غیر الله تعالی هغه تشبیه د وجه د رب العالمین د جنازې نمونه اهم رکوع سجده خاصه او په بیچ نو حنیف معنا مایل د باطل نه چاته حتا نو ته سوال وکوا چې دا خو د هر پیغمبر دین دی کنه سوال وکا تبید ما کې خو جواب وکړو دا خو د هر پیغمبر دین دی هر پیغمبر او د دین د باطل نه حق مایل دی شاید د باطل په یو دین کې نشتا نو د تکویل د نبی رسول الله د خپل دین او د ابراهیم علیه السلام د دین لپاره به حق وصل دا لپاره ذکر کوي ما جواب درته وکړ چې بالکل
د باطل اختلاف او شایبه په یو دین کې نشته او زموږ دین په دې کې بیا ډېر لوی اهمیت لري دې کې هغه شوایب اختلاف هوته کې چې هغه شوایب لري کړی دي زموږ د دین نه الحنیفیه دا معنا او دې کې څه اشاره شو حفظ الدین الله تعالی الحنیفیه ابراهیم علیه السلام دین دی او دغه متبع القران ان اول الناس بابراهیم الذين اتبعوه هذا النبي او الحنیفیه سمانا هغه دین کې ابراهیم او زموږ دي چې اسم شوایب پکې نشته اختلاف هوته کې شوایب نه پاک دي او السمح صومانی الصعب سمح سمانا سمح یومانا خدا دا چې تکالیف شاقه پکې نشته کم تکالیف په امم سابقه لکه ما دا غي او مثال درته زکات کې ربع د مال او بس تاسو کتابونه لري چې مونږونه ور باندې 50 دا خطا ده دا خطا ده ستاسو اصول باندې کتابونه لري دي 50 مونږونه کې دې بډوړای کوم دې وو په کوم وخت کې دې بر دنیا کار کوم وخت کې دې خو بوزګاری کې نه خو تک سلام علیکم جمعه تا او تک سلام علیکم جمعه تا دې څه کوي او بیا عبادت په خپل جمعهونو کې بار نه لري نو 50 نه دي ښا د بخاری روایت ته د مسلم چې حضرت موسی علیه السلام نبی علیہ السلام تداویل چې ما په امت و منځونه هغه نشو کوله نو دلار شاه او د الله نه سوال وکړي د دې هم درته کم کی نو دا خبره درسته نه ده البته زکات کې ربع د مال وا او په دروازه باندې به لیکلو چې د ګناه بیګا کړی او چې په خبره او د مرتد سزا چې ونوغه او قتل انفسکم او رخصتون پکې نور عظیمتون نو السمح یو معنا خدا چې هغه تکالیف شاقه نشته د نو په امت باندې کوم تکالیف شاقه چې په امم ثابته وي دا یو معنا او السمح بل معنا څه د افراط او تفریط نه پاک دی نه پکې افراط شته او نو ورکه تفریط شته او د السمح یو بل معنا هم درته وکما رخصتونو باندې مشتمل دي په امم ثابته رخصتونه نه السمح اثان دی ولی روزه نشي ولې عذاب شیخ باندې دي فدیه به ورکړي حامله ده او بلا یا مرضعه ده او بچیله تکلیف دي مدي سروجا عذاب یې وکړي موږ قیام فرض دي نشي کولای قاعده نه وکړه نشي کولای استجاعه نه وکړه اشاره نه وکړه سم حلامان نو سب شومانه مې کړلې یو دا چې دا سم آسان دي هغه تکالیف شاقه نشته چې په کومه ثابت وي یا السمح د افراط او تفریط نه پاک لري او درې مسوي السمحه شبا چې مشتمل پر رخصتونو دی د مناسبت کو د الدین یسر سره الدین یسر ولکه ذکر سمح دی تکالیف شاقه پکې نشتا دا سمح دی افراط تفریط پکې نشتا یسر شو دا سمح دی رخصتونو باندې مشتمل دی مخکې شوا عبد السلام ابن مطهر خطا دی او دا محشد لاندې لیکلي د محمد غوندې مطهر او ابن حسام الاسدي دا يمني راوي دي امام بخاري استاد دي قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء البصري دا بصري راوي دي محشد دي كده عن معنى بار كده معنى بن يزيد مخلال شوا دا استاد دي معنى بن محمد مراد الغفاري يو معنى بن يزيد الجدالي عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري بس يو خبر دي انتوا شوا چې سعید ابن ابي سعید مقبوري دا المقبوري کې د فلار صفت د سعید نه دی عموما وصف دراوی راځي عموما وصف د چا راځي دراوی راځي او دلته کې دا مقبوري دا صفت د سعید نه دی صفت د چا دی د ابو سعید او دته مقبوري ولي وي بعض حضرات وی دي د بقي مقبره ته انت بغیر وخت راو او حافظ ذکر دي او قانون علماء ذکر دي کنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر سره بنا د مجاور لفظ ذکر دي خدای په پښتو لا من جوړ دیوانه دي مجاور گاونډي دا وای یو ځای سره ناسي اصله دینه د من جوړ د خاص بنتي دي او استنجاء بالماء خو ځکه چې بالحجر والمدر نه کوي او کټکولې غاړه تاجولي او مز نه کوي او د پلاستیک بابا من جوړې موټور سوالونه کوي خیر غواړي دا د بابا قلم غواړي دا نشته بشریت دا ګناه ده او خلک څوک یې لکه خیر په ټوله ولې کوم ځای کې لکه مدینه منوره یا مدینه منوره کې وي خیر په ټوله ولې مې خدای دې به خو به خیر ټوله دلته ګناه ده دلته ګناه ده التغیر الوی ګناه ده اوس راشه دا سعید ابن ابي سعید ما تاسو ته ویل چې امام بخاری څومره روایت دي دا ټول صحات دي او مې چې کومو کې کلام یې غلط دی دا سعید د درازوی کې دی
سعید ابن ابي سعید د حافظه کې په اخر وخت کې لمونده صفت راغلی د دې راوي د سعید په حافظه کې اخر وخت کې صفت راغلی نو لیکن حافظ لیکلی دي د معلمه علم لیکلی دي چې معا دنا سما قبل خفه الصبر کړی دا معا قبل التصریح کړی دا چې ما د سعید نه هغه وخت احادیث اوریدلې دي چې حافظه بدل دا اخر وقت حافظه کې له نقصان راغلی دی او دا بعد الاختلاف ما استثناء طبعا ذكري نو حديث حجت شو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر دين يسر دی ورته ترجمه الباب جزء د حدیث ګرځاولې ترجمه الباب د حدیث جزء ګرځاو امام بخاری دا څنګه او کله وی قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال قول النبي رونه وي الدين يسر ان الدين يسر دين يسر دی دا څنګه دغه معتزله خوارج چې وي چې په کبیره سره ایمان نه وي یو باندې دا ان الدين يسر نه افراط ورکشتا استثناء افراط سے پتا شي سچي نه تفریط ورکشتا چې تا نه غفلت پیدا کی او تاکي کسل پیدا کی افراط سره شي سچي او تفریط سره د انسان په وجود کې کسل او سستی پیدا کی کما تاسو ته وې چې سار په وخت راځي پښمنی او تر د ماسوتانه پورې خپل سبقونه وایو د افراط شو دې سره پتا سختي درځي او کدا مې وې چې موږ په راځي وایي سبق او د دې سبق ثواب کیږي موږ په مخاطي دې د دې ویلېږي تفریط مړه په لاس منټ کې نه څه سبب وشي دې سره کسل او سستی پیدا کیږي ډول نقصان دي ان الدين يسر يسر سمانا نو ورکه افراط شتا چې پتا سختواله راشي نو ورکه تفریط چې پتا کسر راځي به عبادت شو کنه پیدا کیږي یسر زمان او یو بل معنا مې د ان الدين يسر تو خپللا چې هغه تکالیف شاقه ورکی نشتا کوم تکالیف شاقه چې په اجر ثابت ورکی او بل معنا مې څه دا به چې هغه عظمت سره ورکی سره غلي او رخصت مراد او الدين کې الف لام دي مراد دین اسلام دی ولا يشاد الدين احد الا غلبه لا يشاد سخت نه کړي په دې دین کې احد یو کسا دین کې یو کسا نه کړي مګر دین په غالب شوی دی څه مطلب چې الله در باندې دین سخت کړي نه دي نو ولې سختي کې الله در باندې یو شی لازم کړي نه په ځان ولې من حيث النظر لازم ہے چې وجه علماء کرام وایي نظر مکروه دی لیکن کچاو کو نو بیا ولیو نذورهم وفا واجب را چې الله در باندې یو شی نه دی واجب کړي ولې په ځان واجب کې سختی نه کړی او کله په دین کې مگر دین په غالب دي دا ډېری بډایګانې خلک مونږ ته یقینا رابطه کوي وي مونږ خدا نظر کړی دی چې مونږ په میاش کې لکه ورځې روزي نشو نه شو نیول مونږ خدا مناسته کړی و چې مونږ په شپې شل لقادت عبادت کوو اوس مونږ شو پورې ورسره شروع او شریعت خامخا کې ولې مناسته کوله نظر دی ولې کاوه او ډېر خلک کی ساروي بومني کدا کار مې وشو نو زبا غوا لالو چې هغه کاری شي یا دې کله په پیسې چې د جمعات شو او مدرسې لورکو د مدرسې دا چې کوم اهل دي اغیم ورته لګوندې غاړه ټلیفون مو کې وسړي غوا منلې و نو کدا غوا مدرسې لا پیسې ورکې څنګه ما امخله نه کوي هغه غوا د پیسو 80,000 روپو ده او مدرسې له چې پیسې ورکې نو 15,000 به ورکې وي چې ما پایا کړه د 15,000 روپو ټول اوس هغه دین ور باندې غالب دي مغلوب دي ځل نه کېږي دا کار او دا روجیم نشي نیولې او دا منځونه نشي کولې او دا نظر ته غاړه بند ده نشي کولې نو دې اشاره څه خبر کړي چې مکه ونه درونه چې یو شی در باندې الله لازم کړي نه دي ولې لازم دی دا په کتاب الایمان والنذور کې ان شاء الله بخاری ترمذی دواړو کې راشي حدیث کې نبی رسول الله فرمایي تکلیف تاسو نه مخکې صدقه کاوه خدای سره جوړ جاړې مکوا چې کله کار درالو که صدقه وکوم او کله کار درالو کړه وزن در نه کوم یو خدای حاشا لا يشاد الدين احد الا غلبه جاو دغه مثلا زمدا پر وسطونو عمل نه مولانا څنګه یو کلیه د تکرار په تبع تاسو ور باندې یو ذکر عزیمت او بل ذکر رخصت دی لبا عمل په عزیمت کوم پر رخصت کوم نو کله عمل بالعزیمه اولاد کله عمل پر رخصت باندې اولادی او کله تعالی دوړ جانب برابر دي عزیمت کې پر رخصت مثال بدر کوم پتا یو سړی مجبور کوي په کلمې د کفر باندې الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان البا عمل فعزيمت اولاد او رخصت په حیث د جواز کې
کته کلمه د کفر وای بالکل در جایز دي موحد لبنتا هو که عظیمت عمل او کو کلمه د کفر دی اون ودا اولاد شو التا عظیمت باندې عمل اولاد په نسبت د چا رخصت په حیث جواز کړي دا یو صورت دیم صورت کلبا رخصت اولاد په نسبت د عظیمت لکه جهادي سفر کې روزه نیول اوس روزه نیول د ما طاقت شته دی نسمه دا روزه نو دا عظیمت شو او کله روزه نه نیسي او بیا قضا کې دا له رخصت شو اوس په جهادي سفر کې روزه نیول عظیمت اولا ندی ګناه ده رخصت اولاد مشهور حدیث ده ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر دا جهادي سفر مراد دی په یو سفر کې تا نو چې کوم کسان روزدار نو هغه پرې وته او بهوش شو پکې بعد په بعضو باندې او چې کوم کسان روزه نه ونیول هغه خیمون مولا ګولې هغه سارویم سیراب کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایي رجع اليوم المفطرون بالاجر نن مفطرین اجر یاوړو او بل ځای کې یو سړي باندې صادر لګولې او نبی صاحب روزي ماتې کړي بیا روزي نیولې ترمذی کې راځي اولئک العصاة نو جهادي سفر کې روزه نیول عصیبت باندې عمل جایز نه دی جایز دی او مکروه دی او رخصت باندې عمل اولاد یا یو حامله ده او خپل بچی باندې یریږي روزه افطار ولا اولاد یا یو مرضعه ده په خپل بچی یریږي که روزه دې سبې ورته کمیږي هلاکت ته رسېږي افطار ولا اولاد یا یو سړی دی او اغله اوبه ضرر دی اوبه ورته ضرر دی او ډاکټر ورته تیمم کوه او دې بیا اودس کوي دا ولا ګناه ده ناروا دي ول یا یو سړی دی بوډا دی او ډاکټر دې روزه مې نيسا پرې فارغ بدی وي او نقصان درکېږي شوګر مریض دی او روزه بالکل مې نيسا او دې بیا هم روزه دې ګناهګاری بعد شیخ الاسلام څه وایي الکه بچی ورته وایي بابا جی دا تیمم وها او ته اودس مکوه یاره اړه مې نه علي نو اړه مې نه علي روزه مې نيسا کنه مې نيسا روزه ډاکټر ته وایي مې نيسا یاره اړه مې نه علي یاره ډاکټر دې وایي اړه مې نه علي د دبر روزه کوي سره نه ولا راوړه خدای وایي کاوه ته اړه مې نه د رخصت نه عبادت رخصت نه خلوی جرم دی داسې وایا چې دا ما طاقت شته داسې وایا داسې وایا چې د روزه نیولې شي دا ما طاقت شته هغه رخصت مطلب نه زړه مې نه او دا هغه اظهار د عبادت دی اظهار د چا دی د عبادت او په زړه کې ریاکار په اسلام ریاکاري کې نور د کوم د دنیا ټول حرام خور بچیا حرام خوري کې ټول راځي بیا نو په کنده کې ټول راځي الته کوم نه کې چې راځي ته کې نه کې نو حاصل د خبره ده دا سورۃ داغه څه چې د ګناه د خو شکل او ته جامدن شراب پراته په پسې په یو بل لگاوه خلاصه د خبر دا نه وړم نه ولې نه دي ابي الله هو يتيمم صعيدا طيبا الله تعالی حکم دی او دی وخت ګناګاری کې تعامل په عظمت باندې کې دا باندې چې زما ضرور نه او چې زما خو نه لري چې تیمم باندې درته نه او چې د خروجه نیول زړه نه دا ولا کاوه ته طاقت دې په عظمت ډیره خلا او کني رخصت باندې عمل اولاد دې ورکي او کله دواړه برابر دي که رخصت باندې عمل کې او که په عظمت باندې عمل کې لکه ځانې مثال بدرهم صوم في غیر سفر الجهاد هغه کې علماء اختلاف دي سو کوئی چې روزه سره ده زموږ د احمد ابن حنبل او امام شافعي رحمت الله علیه عرب ده او زمون بعض علماء لیکي زمون فقها چې تعالی خيار دي تاسو وخدا ته روزه دي هم او که نه دي هم ته تا پته چې روزه کې مال تاوان دي بیا نه دی ولستای او کدا ته پته چې نه روزه دی ولې چې به تکلیف بیا تاسو مقصد او کدا سي تعالی خيار دي په روزه باندې عمل کوي په عظمت باندې او په وسطا نو په بعض مواقعو کې عمل په عظمت اولوي په بعض مواقعو کې عمل په رخصت دي او لا بلکې عمل په عظمت ممنوع فائدې کې دواړه برابر دي نو دلته به څه وایم الدین السمح یوم انا مسوق لا شبته یوم انا الدین یسر لا یشاد الدین الا غلبه ثمنا دې په عظمت عمل کوي
دین ور باندې غالب شو دی مغلوب یې ولې کو په تیمم په دې باندې او دس کو نه جوړ شو دا مغلوب شو د عبادت یا روجه وته ډاکټر وی منیسا او روجه اونې ولا ناګانه شوګر اوچت شو یا لیول لاندې پریوته او سره فعال شو تاسو نور عبادت نه وته او سبب یې شي خپل نو دین ور باندې کله غالب شي دی مغلوب شي یا هغه دین ولا عمل نشي کولای تاسو باندې کې لا یشاد الدین نو یو معنا پیدا شو د یشاد الدین نذور دی مراد دی چې د دونه مکوا بیا به نشي پورا کول او دا ان شاء الله خپل باب کې راشي دی لپاره یو مطلب تکو کېما که یو سړي داسې نظر وکړي چې د په وسع علاقه پوروالي نکي نو بخاری ترمذی کې رسول الله خپل بابونه دی التبراشي د کفاره یمین او اخلاص شي کفاره یمین په وجه کې به دا دا نظر کړی دی چې حرام میاش کې به لس روزي نیسم اوس بوډا دي نشي نیولای یا دا به شپې عبادت کوم چې الله کاته ته نشي کولای بالکل بس په قاول سره کړی دی کفاره یمین ورته خیر اخلاص کله هغه کې ذاتي ذاتي غوډه خبره وا یو معنا نه دا وکړه دوی معنا نه توپا د یشاد الدین احد الا غلبه اذا رخصت باندې عمل اولاد عظیمت ورته غیر اولاد یا عظیمت ورته ناجائز دي او دې په عظیمت عمل کوي نو دې په غالب شو دې مغلوب شو د عبادت نه ورته الله رضا بل عبادت نشي کولای او بعض علماء بل معنا کوي هغه داوی رد نسوارو کوي او څه چل کړو رهبانیت ان تدعوها فما رعوها حق رعایتها نو اوس هغه عمل سو کوي هغه عمل څه دی یو خدانه کې کار دی او دې هغه نه کوي او دې هغه رهبانیت طرف ته دی لکه دې دیو پرې سورو کې چې له وباسي ګور جمعه ته پرې خاو او زغیر مونږ د خلکو سره په جماعت کې پرې خاو دا چې له وباسي او دې کې کومه هغه رهبانیت په اوسو کو یا زه واده نه کومه واده څه ضرورت دی د بدل عبادت کومه دا امور اوسن کو اختیاري یعنی هغه څه رهبانیت دی خو هغه رهبانیت تر څو توجه ورته ممنوع دی دا غي ممانعت معلومیږي مخکلار شاه فسددو برابر شي په شریعت باندې افراط تفریط مکه سددو برابر شي په شریعت باندې څه مطلب چې کوم ځای کې په عظمت عمل اولاد اتفقوا او چې کوم ځای په عظمت عمل اولادي رخصت باندې عمل وکړه په شریعت برابر شه چې کوم ګوري چې ثواب دی کې زیات ورته کې کار دی نسددو بشریت اے مولانا جو خبر تاسو دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الدين الى الله ادومه وان قل احب الدين الى الله ادومه وان قل وفي روايه احب الاعمال الى الله ادومها وان قل احب الدين يا احب اعماله اغا د دې نه کوم عمل مراد مستحب فرض نه مراد فرض کې وان قل ویل نشي فرض مقدر دی هغه کې پټي کول پاک ګناهي نشي کول فرض مقدر من الله دی کې پټي ګناهي نشي کول د دې نه کوم مراد دی پنځه مونږ سلام نشي کول پنځه مونږ وین قل درې نشي کول ضرور قادر په دوه سلام نشي کول هغه مقدرات شرعي دی هغه کې کوم دې نشي کول د دې نه مراد مستحب اعمال دینه به یو نقطه معلومه کې دوام د مستحب مطلوب دی بدعت نه دی احب الاعمال او احب الدين الى الله ادومها يا ادومه وان قل هنا فرض غشتي نشي هنا مستحب مراد او مستحب کې ادومها راغی نو دوام د مستحب بدعت نه دی بلکې دی کو مطلوب او د دوام او د التزام په کې فرق په کوم صبر او خپل ځای راځي ان شاء الله التزام المستحبات بدعت دی دوام مطلوب دی او دوام او التزام کې فرق دی د صبر حاصل لما مسئله شو ادا چې وان قل اگر کېږي څلو رکعات تهجد کوا دو کوا خیر شپه کوا ته ټول شپه کوا روزي په میاش کې درې نه سیامه 20 رکعات یا چې طاقت دې سیامه داوود کوا همیشه مکوا ممنوع دي همیشه تلاوت کوا حکم کوا ولی مولانا دا ولی الله ته محبوب دي ظاهر کې خدا ثواب کم دي او په حقیقت کې دا ډېری څنګه ډېری دا تاسو مثال ده نظیر ده یو دکاندار او وخت ډیر راکاټه کوي تواله یو ګاکي ولید او د ګاکي څنګه ولید بس دا چې بتاو تاسو چې تخیر سره کوم اعلان کوي او د یو ګاکي په یو ځل بلا پیسې وکړي چې وایي دا کار دوباره وکړي نه
بل ګار نه بیا ډېرې پیسې وګټلې ولو به دقسې په دغه کې ناستې په دوکان کې تقریبا هېڅوک پورته نه راځي او چې کوم لږې لږې روپۍ یو روپۍ ګټي نیمه نیمه روپۍ ګټي رښتیا ووایه دې به ډېره ګټه کوي که هغه سړی به ډېره ګټه کوي ته لږه ګټه وکړه خو دایمي ده دوکان اوچلېده د ده شی به ډېرېږي هغه بل ډېره ګټه کوي خو یو دوه ورځې به دوکان اوچلېږي بیا به دوکان به بند شي نو احب د دین الی الله ادومه یا احب الاعمال الی الله ادومها وان قل پښتانه وایي لږ خوره تل خوره لږ خوره تل خوره جوړ به تکلیف به درته ني او که په یو ځل لکه دا خون پې ور پرېوته که نه او ځان نه زوړ کړو نو بس همدغې ورځې به شي یقین نه لري که سبا ته ورسېږي نو حاصل د مسلې څه شو دلته کې وګوره فسددو په شریعت ور برابر شه بس شریعت باندې برابر شه څه چې شریعت در کوم دی رخصت درکړي عمل پې وکړه شریعت درته وایي چې مستحب اعمال دي وان قل دایمې کوه اګر کې لږ ولې نه وي برابر والی په شریعت وکړه شریعت درته وایي افراط و تفریط مه کوه ځان دې ساته شریعت درته وایي نذور مه کوه دې کوه که نه څه ضرورت دی شریعت درته وایي د خپل وس مطابق عبادت کوه بلک ولاړه نه شي کولی دې کوه په ناستی کوه خبره خلاصه ده برابر والی په شریعت دی که تکفیر د عبادت مطلوب نه دی تحصیل مطلوب دی تکفیر مطلوب نه دی ها سددو وقاربو د دې درې معنی درته کوم اطلبوا قربت الله د الله قربت چې په کوم څیز کې وي په عظیمت کې باغې عمل کوه او په رخصت کې باغې عمل اطلبوا قربت الله او یو بله معنا څه قاربو فاستبقوا الخیرات معنا الله ته ځان نږدې شئ او بله معنا قاربو یو بل ته نږدې شئ یو بل سره اختلافات مه کوئ یو بل سره جګړې مه کوئ نو معنی مې اطلبوا قربت الله د الله قربت په عظیمت کې په رخصت کې چې ته مه ګوره چې ډېر عبادت کومه که لږ عبادت کې د الله قربت دی لکه نبي علیه السلام د هغې ویلي دي چې ټوله شپه عبادت نه کوئ ټول عمر روژې مه نیسئ او ټول عمر د قرآن شریف تلاوت په یو شپه کې په درې شپو کې مه ختموئ دا موږ د پیغمبر مبارک حکمونه کړي دي نو اطلبوا قربت الله یا قاربو معنا څه فاستبقوا الخیرات چې د دنیا کار دی د الله ته نږدې شئ او یا قاربو یو بل ته نږدې شئ تنفر یو بل سره مه کوئ وبشرو یو بل له زیرې ورکړئ وبشرو یو ضریب ګمانې کوم یو بل له زیرې ورکړه هلکه نیک عمل جو کوې انشاءالله الله به اجر درکړي ها هلکه مسلمان انشاءالله الله به درته جنت درکړي هلکه بچی دی علم پسې وویستو انشاءالله خدای به عالم کې الله به اجر درکړي وبشرو دا معنا دا نه ای کافره ای مشرکه ای بدعتي ای فلان کې نه وخت وبشرو د جنت زیرې او بل ترغیب پیدا کړه خلکو ایمان ته نفرت د ایمان نه پیدا کړه یو معنا بل څه وبشرو په دې مخکې مصدر ته نسبت وکړه په دې تشدید په دې سداد د عمل او په دې قربت خوشحاله شئ دې وجه وبشرو په دې خوشحاله شئ یا وبشرو پیغمبر مبارک فرمایي چې دا عمل دی وکړو نو وبشرو د جنت دی یو بل ورکړي چې په دې عمل به جنت ملایي وبشرو یو بل تا د جنت دیری ورکړي وبشرو په دې اعمال خوشحاله شئ چې الله په اجر درکړي مستعینو بالغدوة والروحة او کته دا بس کېږي یو نسخه په کار د موږ چې موږ عمل په شریعت برابر کړو نو پیغمبر مبارک دا توصیه شي یو شی په کار چې مدرسې ته په ورسېږم الله نه مدد وغواړي واستعینوا بالصبر والصلاة واستعینوا بالغدوة صبا والروحة روحه غدوه د زوال نه مخکې وخت ته وایي روحه د زوال نه وروسته وخت ته ویل کېږي اوس الله نه مدد وغواړي بالغدوة ودې نه صبا د فجر او د ظهر واستعینوا بالصلاة فجر او د ظهر دې مراد دي دواړه زوال نه مخکې دي او روحه کې نه کم یو مراد دی د مغرب او د عصر د مغرب او د عصر او وشيء من الزلجة دې د مخلوقات مراد دي یا د شیء من الزلجة مخلوقات سره تهجد مرسره ملګری کا الله بدل وکړه ولې عبادت کې سړیو کې اذا فرغت فانصب بل په عبادت کې خپل د الله نه مدد غوښتل دي په عبادت کې روزي په ټول عبادت کې ما به الاشتراک دعا کوم دا اهدنا الصراط المستقيم دا سددو معنا اهدنا الصراط المستقيم دا معنا دا د خدای نه سددو نو دا به تسدید څنګه کومه نو منځو کنه په دې پنځو اوقاتو کې نو موږ دا د خدای نه سوال وکړو امداد دې غوښتل چې اهدنا الصراط المستقيم
مستقیم خدای هغه صراط مستقیم چې افراد او تفصیل تفاق دی هغه صراط مستقیم کې عزمت رخصت دواړه پکې دي هغه صراط مستقیم چې دا تنیغ رسیدونکي تکالیف شامل پکې نشته دی هغه ما ته هدایت وکړه هغه ما اوره سوا خپل مقصد دا د هغه نسخه وخوله لکه ته مدرسې ته په سیکل یا په موټر باندې دی د نسخې سره به د دیدن پیدا شي قربت الی الله هم پیدا شي او بشارت هم درته حاصل شي بهر کې دا خو د حدیث معنا او مناسبت د حدیث ترجمه الله پر الدین یسرون جو هغه سره مناسبت شو هغه ان الدین یسرون د مناسبت د ترجمه الله سره نور درته کوم معتزله او خوارج باندې هم هغه دې کې ډیره انتهایی سختی کوي هغه وی چې مرتکب د کبیره د ایمان نه وته دي او یا کافر دي اوس عظیم بعض کبایر کې مبتلا دي چې ولا نه ورته دین په غالب دی اوس بل عقیدت نشي پرې خو دي دین باندې غالب دي خدای څوک دنیا کې سړی خامخا کوم کې ارتکاب د کبیره کله بدنه عبادت پاتې دي دام کې ارتکاب د کبیره او کله به صدور د کبیره د نوشي بیا سکه دین باندې باقي باندې په معتزله او خوارج باندې او بل میں سوئی دلتا مولانا سے اشارہ دیتا جو کہ هغه تکالیف شامل نشتا چې په موږ سابقه وکيو او ما لا یطاق نشتا او الدین یسرون او حدیث لري خبري معلومه شوي او ما د ضمن وې چې درونه باندې کې رهبانيت باندې اختیار ہے عمل عظمت بهر ده کې نه کې او په شریعت باندې برابر جو تیر ول فقط په الله قربت حاصل ول یو بل تبشیر ورکول او د منځونو پنځه منځونو هم ثابت شو زمخ خلاف شمالانه ده امام بخاری واجبان داس دي زمخ کې واستعینوا بالغدوه والروحه کې پنځه منځونو ته اشاره ده او فورت الصلاه من الايمان بالله ومقدر خبرې دي پرونه سلو چې شوی دي بار حتى تعبد الايمان کوي او دین څه کوي دي کې یو کټ کوا دي کې یو خبر کټ کدري وایا عد شعب د ایمان کوي او ترغیب د استمداد ور کوي او رد په مرجئه او باندې کوي او قبل مو آیا چې حضرت 500 کې د صلات داخل دي الصلاه من الايمان او کته وی چرته بهانه کوي دغه من تبعید دي نو دا غي یوونه کړی د ایمان په کامل واقع دا بندا چې دا په حدیث کې نه دی په امام بخاری رحمۃ اللہ پر ترجمه الباب موجود دی وقول الله تبارك وتعالى الله فرموي وما كان الله ليضيع ايمانكم للي رب العالمين ذلك ايمان استاذ مراد ايمان نسيري صلاتكم عند البيت بيت المقدس تجد منذ اغنى ذلك الله پاک نو بالاتفاق او بالاجماع للايمان مراد صلاه بيت المقدس مراد دي نو ګوره په صلات بيت المقدس باندې رب العالمين اطلاق تشاو کو د ایمان یو صلات بیت المقدس اطلاق تشاو کو د ایمان نو پنځ دا دوی باندې چې څوک اعمال د جزء وي هغه وی اطلاق د کل او شو په جزء باندې اطلاق د کل او شو باندې په جزء او زمون پنځ باندې اطلاق د شی او شو په یو اهم شعبه باندې اطلاق د شی او شو په باندې په یو اهم شعبه په امام بخاری کې اطلاق د کل په جزء دی دا وایي دا مطلب دی او دې په اعمال جزء ګرځي جزء زائد کوي معتزله او خوارج اجزاء اصليه کوي او موږ وایو اطلاق د شی او شو په چا باندې په یو شعبه اهم باندې اهم شعبه باندې اطلاق شو یعنی صلات تاسو عند البيت مولانا دلته کې ولوي اعتراض دی او یو څو ضروری خبرې دی هغه ته بل متوجه کیږي سوال دا ورته چې دا آیت کله نازل شو دا هغه وخت نازل شو چې کوم وخت تحویل د قبله د بیت المقدس ته بیت الله تعالی بیت المقدس ته تحویل د بیت الله نو صحابه کرام وی چې مونږ هغه شپاله یا ولس میاشت بیت المقدس ته مونږ وکړو خدای شو کړه پته ولګی چې قبله نه و قبله اصل بیت الله دی نو آیا هغه منځونه زموږ ځای دي او که باندې به الله اجر راکړي الله ما كان الله ليضيع ايمانكم ورته کوم منځونه دي یا به کتاب ته وګوره کوم منځونه دي مراد دي منځونه بیت الله ته کې بیت المقدس توایا بیت المقدس ته شان نزول دقه دي نو دې شوی یعنی صلاتكم عند البيت دلته یا ساده بیت کله مطلق ذکر شي ورته بیت الله بیت المقدس وما كان صلاتهم عند البيت الا مقاء وتصديا ما كان صلاتهم عند البيت الا مقاء وتصديا لا سنه بیت قول او شپیل دی
استهزاء به کوله د صحابه او د پیغمبر علیه السلام پورې. نو هلته کې د بیت نه مراد بیت المقدس نه مراد، بیت الله مراد. او قانون دا دی چې عرفي معانی له اعتبار وي، لغوي له اعتبار نه. نو په اعتبار د لغت کو د دې په بیت المقدس کې چې د ما تورمزو په جمعات باندې بستان دا ټول بیوت الله، ان المساجد ټول بیوت الله دي. لیکن عرف کې د بیت چې ذکر شي مطلق مراد نه بیت الله دلته نه جوړيږي. صلات تاسو عند البيت بل بیت الله سبحان. نو بعض حضرات ذکر چې دلته کې مضاف مقدر دی عند غیر البيت، عند غیر البيت. نو غیر د بیت الله نه بیت المقدس شو. عند غیر البيت، نو غیر د بیت البيت نو واقع بیت الله نو غیرو پکې مقدر کوم. نو غیر د بیت الله نه کم یو هلته هغه وخت د غزوه قبله. لیکن حافظ ابن حجر د ذکر لري ټول نسخې په دې اتفاق لري چې دلته کې غیر نشته. نو د یو معنا د راجح او درست ګرځولو لپاره نسخې ولې غلطه غیر البيت ولې مقدر راوباسي. یو نسخه کې کړه د یو نسخه کې غیر البيت وي، نو بیا په معنی کې راځي نور په مضاف مقدر کې سره موافقت راشي. نو په یو نسخه کې چې غیر البيت لفظ نشته، یو نسخه هم نو د جواب لپاره او د تصحیح د معنا لپاره ټول تفسیرات راوباسي. عبارت ولې غلطه ده؟ خطا بعض حضرات کې دلته کې بیت المقدس وایي او عند په معنا د اله. بیت المقدس مراد عند په معنا د چا دی؟ اله سره. سوي ولا تاسو اله بیت المقدس، ولا تاسو اله بیت المقدس. بیت المقدس ته کوم دي امر نه ځای خبر وکړي کا د عند دا د یو بل په معنا مستعملي. او البيت مراد د الله کور دی، نو کله بیت المقدس د الله کور دی. او مولانا د تبادل نه خلاف ولې بزماؤ چې متبادل کلم به ذکر شي. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. او ما بل مثال درته ما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتسبيح. نو متبادل نه خلاف خبر شو. دا عند معنا د علاج بیت مراد بیت المقدس کې د الله کور دی، د عبادت ځای دی. نو خبره به ډیره جوړه شي تبادل نه خلاف. نو حافظ ابن حجر علامه تقریبا ټول شارحین یو دی وجود کوم دی دا هغه دا د دې مخکې یو تمهید ته کې خبرات نشي. قرآن ته تمهید لکه ماته متوجه شي ادا چې نبی رسول الله با د هجرت نه مخکې منس کاو د ابن عباس روایت او حافظ نقل کړو چې نبی رسول الله منس کاو د تحویل د قبله نه مخکې نو بیت الله سره چې کوم وخت را هجرت نه وکړو نو په داسې طریقه به منس کاو چې بیت الله ته مخو بیت المقدس ته قبله بیت المقدس په مکه کې هم اولا بعد دلته لکه ماته متوجه کړل قبله اولا کوم شی وو بیت المقدس. خو پیغمبر علیه السلام د ابراهیم علیه السلام قبله بیت الله هغه په تاسو طریقه بیت المقدس ته منسکو چې کما اصل قبله د بیت المقدس هغه ته توجه راشي او چې کوم د ابراهیم علیه السلام قبله د بیت الله د هغه ته توجه راشي. دوه به نو چې کوم وخت ودا اړه راغی د هجرت کې هجرت وکړه نو بیا په دې عمل ممکن نو بیا به کوم قانون ستو بیت المقدس. نو چې مدینه منوره ته لاړ نو بیا بیت المقدس ته مستو. نو دلته کې څه وایي الله پاک نبی امام بخاری وی صلات تاسو په مکه مکرمه کې بیت المقدس عند البيت. صلات تاسو په مکه مکرمه کې چاته بیت المقدس ته کوم دی چې بیت الله په خوا کې د کوم منځونه بیت المقدس ته کړی دي ازای نه دي. نو چې د بیت الله نه بار د کوم منځونه بیت المقدس ته کړی دي په طریقه لای دلته السلام علیکم. بیت الله غندي عظیمه قبله د مخې تر چې د ابراهیم علیه السلام قبله او اول بیت دی. نو د هغه په خوا کې د بیت المقدس ته مسکه نو دي په کار لري په خوا کې هغه په خوا کې نه دي پکار و دا هغه په خوا کې بیت المقدس ته مسکه نو هغه دې ضایع نه دي. نو چې هغه نه بار بیت المقدس ته مسکه په طریقه ولاځي نه به په خبره دریم دل درته بیت الله موجود دی یعنی مقتدی موجود دی بیت الله چې ما ته قوبل جاته مکاو مقتدی موجود دی چې ما ته قوبل جاته مکاو. نو دا هغه وجود د مقتدی په وخت کې د بیت المقدس والا منځونه ضایع نه دي. نو چې مقتدی نه
او ته بل ځای کې منځونه کې بیت المقدس نو په طریق ډول راځي ولکه په دې کې په لکه دا یو لوی عالم په مخ کې ته یو بل خپل استاد صفت یو لوی عالم په مخ کې ته چا صفت کې او هغه عالم ور باندې خپتيږي نه په خوشاليږي نو چې دا هغه لوی عالم په مخ کې د خپل استاد صفت درله جایز دي نو که لوی عالم نه او عوام ته د خپل استاد صفت کې وای حالانکه دا هغه لوی عالم په مخ کې هغه صفت تعالی د بل ځان نه پته مقتضی موجود چې راتو کده بل ځامه کاو او ته هغه په مخ کې د بل صفت کې تعالی جایز دي نو هغه نه بار په تولا جایز اوس هم څه کوي کنه خدای دې وشکا دا خبره اوس دا څه فرض کا مولانا ته لکه زما د امیر بیت الله ځان په زما د امیر څه فرض کاوه سوچو کا مولانا ته دا دیوال جانب شمالي دا دیوال کوم یو دی جانب غربي دا جنوبي دا جنوب الشمال دا دیوال شرق دی او دا دیوال کوم یو دی او دا ګوت فرض کا حجر اسود بعینه متقسم د جوړه دا ګوت حجر اسود دا ګوت رکن یمانی دی دا ګوت چې دا کوم ما طرف ته دا ګوت ورخه دا رکن یمانی دی او دا ګوت کوم یو دی حجر اسود دا ګوت کې دا حجر مخامخ دیوال کوم یو دی شمال دا دیوال کوم یو دی شبته جنوب اوس دا مخامخ دیوال شمال دی بیت المقدس هغه سایت دی مدینه منوره هغه سایت دی دا چې برسکا لکه زموږ د دارالحدیث د امان دا مدینه منوره دا چې فرض کړه کله زموږ د دارالحدیث د امان څه دی راکته د تولید کوم دا مولانا صاحب بیت الله مبارک دا جنوب دا شمال دا غرب دا شرق دینا بر دغه توجیه چې د ماته موجوده چې نبی رسول الله په مکه مکرمه کې نو دې کې داسې منسوب کې چې بیت الله ته مسجد او دا شام د بیت المقدس دا په جانب شمالي د بیت الله مدینه منوره په جانب شمالي د بیت الله کې دې وکم نه نبی زمان کې کوئی کې په خبره دلته بل دلته مصطفی بیت الله ته مخراوي او شام بیت المقدس ته مخراوي او دې نه لاړ په دوه عمل کیږي دا د بیت الله په خوا کې عمل کیږي مکه کې چې بار کې بیا عمل نه کیږي جديد مرسل دا عمل نه کیږي په بیت المقدس ته اوس مولانا صاحب دا حدیث چې دا وی په مکه مکرمه کې مصطفی بیت الله تا بیت المقدس تا بعض علماء دا کمزور خبره ده نه کمزور نه ده دا حافظ ابن حجر علامه علی د ابن عباس پر روایت نقل کړي او لیکلي چې صححه الحاکم حاکم په مستدرک کې صحیح وتړي او حواله ورکړي په صحیح د ابن خزیمه او په نور ډېر کتابونه او د ابن عباس روایت درسته او اشکال مضبوط اشکال روایت درست حاکم ابن خزیمه ابو عوانه د دنیا کتابونه حافظ ذکرې ټول ورته صحیح ویل او روایت ابن عباس دی لیکن اشکال څه اشکال دا دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج نه راغی او جبرئیل علیه السلام ورته په 2 ورځو کې کوم امامت کړي دا براشي ان شاء الله امامت د جبرئیل پلومبو پینزو منځونو کې په اول وختونو کې ورته منځونه وکړل او بیا ورته په دویمو وختونو کې منځونه وکړل او هذا وقت الانبیاء والوقت فيما بينهما دا د نور پیغمبرانو وختونو استاد نو هغه روایت کې تصریح د پرې خبره چې د عند باب البيت ورته منځونه تصریح چې جبرئیل علیه السلام ورته کوم منځونه کړی
عند باب ودلته کې چې منځونه کوي عند باب البيت شابه نو په دې عمل کېږي نه ممکن نه دی چې بیت الله ته مخشي او بیت المقدس ته مخشي دې ته وسه څه سبقو نو مولانا صاحب دې کې یو څو ضروري خبرې چې دا بلکې خبر خبره وځي بعض حضرات کوي چې ابن عباس دا روایت هم صحیح دی هغه روایت هم صحیح دی اولا قبله بیت الله اولا قبله او د هجرت نه 3 کاله مخکې الله پاک حکم وکړ نبی علیہ السلام ته چې په ول کې یعنی دا حکم د قران حکیم په واسطه نه دی پیغمبر علیہ السلام ته الله هغه قبله د بیت الله منسوخ کړه او کومه قبله وګرځیدله بیت المقدس ابن عباس خبره فيك تبع بیت المقدس څه څه لو به ابتداء القبله كما هو بیت الله شریف نو د جبرئیل علیہ السلام راغلی او ته مستقبل نو ثانیا د هجرت نه 3 کاله مخکې تقرری وشوا دا قبله منسوخه شوا بیت الله والا بیت المقدس ته شو نو پیغمبر علیہ السلام په ذهن کې خدا باندې دراشه دا منسوخ په غوډه د ذات طریقې سره کوم دي ډول مخې اصل قبله دا شو هجرت نه 3 کاله نو باندې حافظ شو وې دې چې خو تکرار د نص را څه په کې راځي تکرار څه شو لومبه قبله اولا تقرری د بیت الله هجرت نه 3 کاله مخکې منسوخ شو بیت المقدس شو دا یو نص شو نو په مدینه منوره کې بیا بیت المقدس والا منسوخ شو او قبله شو بیت الله څو نص شو او ځلینا حافظ تختیدل نو حافظ یو دی خبره زما دا خبر د حافظ ابن حجر نه ده خو خبره ته کو هغه وی اذا نوع وی تکرار د نص نه دی راغلی وی دا پیغمبر علیه السلام په بیت الله ته مخکو نو دې په خپل سوچ کړی دی د الله نه مامور نو چونکی پیغمبر علیه السلام ته چې با حافظ کړی دی چې پیغمبر علیه السلام ته به وحی نه وراغلی نو عموما به هغه اتباع د ابراهیم علیه السلام کوله د نبوت نمخ کې ما درته ویلو په غار حرا کې چې پیغمبر هم عبادت کو د چا د دین اتباع کوله یو قول پکې دا راجح هم چې هغه د ابراهیم علیه السلام متبع او قران هم وایي قران ما د توقیر آیت ته وایي نو اذا پیغمبر علیه السلام ته چې وحی نه وراغلی چې قبله کما ده او کما ده او کما ده او کما ده نو د ابراهیم علیه السلام د اتباع کوله او د مسکاو نو دا هغه د رغبت په بنیاد جبرئیل علیه السلام امراغ او اقسم مزیوته نو د هجرت نه 3 کاله مخکې رومبه تقرری وشوا نسخه نه راغلی الله پرې خو چې پرې چې د څه خو یې غدلی کی الله پرې خو چې څنګه خو یې غدلی کی الله تعالی طرف نه مامور نو بلې کې تمام بیت الله ته مخکوا یا بیت المقدس ته مخکوا او رغبت د ابراهیم علیه السلام دین تو کما هو عادته نو الله په خپل رغبت او عادت پرې خو جبرئیل الله موافق وتره ولېګو لومبه تقرری د هجرت نه 3 کاله مخکې کوم یو شو بیت المقدس او په مدینه منوره کې هغه منسوخ شو بیت الله شو نسخ مرتان شو ویږي لیکن مولانا زه یو خبره کوم ادا نسخ مرتين کې نو دي څه دي نو کار ته نسخ کې ګناه ده توان پکې څه دي او تاسو زما توجیه راځه ادا چې د پیغمبر علیه السلام په خپل طبیعت باندې منځونه بیت الله ته کول ورته توجه قبله ته وسه شرط نو فرض ده نو چې الله پرې خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیغمبر پر رغبت باندې چې د نبی هم رغبت او صدا ومنم او پرې خود نو هل هذا الا تقرب من الله الله تقرب شکر جبريل عليه السلام مامور دی ما نتنزل الا بامر ربك رب تسرګي جبريل عليه السلام مخالفت الله نه نشي کولی نو چې جبريل راته او پیغمبر علیه السلام ته د وضو چلم خیله کتبرانی حدیث کړه او د څه مطلب او پیغمبر علیه السلام ته وختونه مخای
او تعداد د رکعات ورتخی نو قبله کې به قبله به مرتخی کنه به غي ورته نو به کې خبر وضو ورتخی حدیث کې راځي خبره دي او دا څه وته او پیغمبر علیه السلام د تعداد د رکعات مخ او وقتونه متوخل اول او اخر نو چې دغه ورتخی او جبريل ته مخکې کیږي هم پیغمبر علیه السلام ته مخکې ک امنی جبريل لتوایا امنی نو پیغمبر علیه السلام په کوم روایت کې راغلي دي حافظه چې نبی علیہ السلام وتوی چې ګورې زدل تموس کوم دل تر مخ کې شه اما جبريل په خپل راغلی چې مخ کې شوی د رسول الله مبارک ورته دی او جبريل خو مامور من الله او چې مامور من الله تقرر نه شي څه نو ما وې درته مولانا شه چې پیغمبر علیہ السلام په خپل رغبت باندې بیت الله ته مخ کړی او الله په مستقر پر خو نو دا تقرر او استقرار او عدم تحول الله او عدم رد کول بیت المقدس هذا هو استقرار الجنة ده بعنيه استقرار شو كنا نكي خبر او بیا جبريل چې په نور سيدونو مامور دي او امامم جبريل دي او جو په روایت ما نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم ګوله ماده طرف پته ته برابر مسکه جبريل په خپل راغی امني جبريل عند باب البيت امني جبريل عند ظاهر متفاضل راغی عند باب البيت په امامت کې مقام او په توجه د قبله کې مامور متقوی ده څه نو مونږ بس تکرار د نفس کې څه ګناه نشته چې دا اول حکم بیت الله ته صدو بیت الله ته او هجرت نظر کاله پس منسوخ شو بیت المقدس ته شو او په مدینه مرو کې بیا خلاص څه شي پاتې شي تکرار درته چې څه ګناه پکې څه ده وبای پکې څه دي توجیهات ولې جوړه ما ينطق عن الهوى ان هو الا نو چې نطق کوي نطق واحده نو چې عمل کوي نو په سبا کوي منځ ولا عمل کې بیت الله ته واحده کوي کې بنه وحي يواجه أغنر جبريل ورولي إلقاء رسول الله مبارك له تكيه ده مخير خلاص الخبر عثمان أنا سيجون مكتبر ذي الكواجه نبي عليه السلام مبارك إذا بيت الله نا داخو أمزهن كواجه في پیغمبر عليه السلام منزونا جوازه في بيت الله سر بيت أول ورلون بي منزونا بيت الله تكلي فغار حراك بيت الله تكلي دار ارقام کې نو مخې کوم طرف ته بیت الله بیت المقدس ته نو دار ارقام کې مخ بیت الله یوازې ټول منځونه خو دې ته نه کړی چې کوم وخت پټ تبلیغ کو پټ دعوت دار ارقام کې کو الته کې منځونه کوم خاطر شبته څه نبی رسول الله نو د هجرت نظرې کاله مخکې حکم راغی چې توجه بیت المقدس بیت المقدس نو بیا څه دلته کړی دي دوړو ته مخاو او په مکه کې کړی دي بیت الله نه باری کړی دي نو امکان نه لري د دوړو بیت المقدس او سفر د هجرت کې بیا کوم محمد رسول الله چې مدینه منوره ته ورسېده بیا بیت المقدس ته منځونه کړی اوس یو خبره بل هم ذهن کې واچوه بیت المقدس ته درته مخکې کوم حدیث کې راځي خو دې ته مخکې کوم بیت المقدس ته نبی رسول الله سونه منځونه کړی روایت کې فرق اختلاف ده او دلته بیا طالب تصحیح کرتا کوم یو د کې شپارس میاشتې راځي بل ځای کې ولدت میاشتې راځي بل ځای کې دیارلس میاشتې راځي بل ځای کې شک راځي شپارس کې ولدت بل ځای کې اتلس میاشتې راځي درته خبره وکړم چې خلاص شي د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه رجحان دې دی چې دا شپارس میاشتې او درې ورځې شپارس میاشتې وګورئ دا اختلاف دلته خلک خطا کېږي د بیت المقدس ټول منځونه نه ګورئ منذ تحول الى المدينه فمدينه منوره کې بیت المقدس ته منځونه دا ذهن کې لا نقطه کېده ټول نه ولې د لارې د هجرت هغې سره څه کوي هغه بیا ډېرېږي او په مدینه په مکه مکرمه کې د هجرت نه 3 کاله مخکې چې کم کړي دي او سره ملګري کوي خو ډېر زیات جوړېږي دا اختلاف په کوم صورت کې دی شابه دا ذهن کې واچوه منذ تحول الى المدينه بمدينه منوره دا ذهن کې واچوه چې خطا نه کړي اسنه الکه منځونه بیت المقدس نه شي پارس نه او طبيعت برابر دی ادلاره هغه 3 کاله د هجرت مخکې څه او د څه جوړېږي دا صرف د مدینه منوره د هجرت نفس مدینه منځونه او تراشه مدینه منوره ته حافظ وی اورثت په 12 د ربيع الاول مدینه منوره ته اورثت په 12 د ربيع الاول د دوشنبه د ګل رضوا او تحویل په 15 د رجب راغلی دی په بل کال نو حساب کوا د ربيع الاول نه تر ربيع الاول 12 پورې دوه میاشتې وي
د ربيع الاول نه دولسم نه تر د ربيع الاول د دولسم پورې دوشوي نو ربيع الثاني دولسم ربيع الثاني دولسم یو میاشت ها جمادی الاول دولسم پورې بل شو جمادی الثاني درې شوي ورپسې درې رجب دولسم څوکې چلو نو دا څلور هغه دولسم یو ځای کړ او د دولسم نه د پنځلسم راځي پورې توګه شي درې نو درې ورځې شپږ حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دې ترغیب ورکړی علامه عینی دا څنګه علامه عینی هغه دا څنګه هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله مبارک دا تخویف په پنځلسم د شعبان راغلی څه راغلی په پنځلسم د شعبان راغلی نو یو میاشت تر زیاته تا نو څو بچی لګا ولس میاشت درې او علامه علی په دې کې روایت کړو اوس په تطبیق مونږ وکړو چې کوم ځای کې شپاړس راځي حافظ هغه روباسي کوم ځای کې یې زبر عین دا قول والا علامه عین دا قول بقواله دا بس هغه ډېر مستدل ګرځولې نو چې هغه ولس شي او چې څوک شپاړس یادوي نو هغې سره به څه کومه دلته مسله حل کومه هغه دا کسر حذف کړی هغه ته کسر د یو میاشتې نه حذف کسرونه حذف کړل نو چې کسرونه ته حذف کړل د یوې میاشتې نه او د بلې میاشتې نه حذف کړل څو پاتې کېږي او چې څوک اتلس یادوي نو دواړه میاشتې پوره حساب چې څوک اتلس یادوي دواړه میاشتې پوره حساب وي چې څوک شپاړس یادوي نو دواړو نه کسرونه وباسي او چې څوک اوولس یادوي هغه پوره موده ده او چې څوک دیارلس یادوي نو حافظ هم هغه روایت ضعیف ګرځولی دی او علامه عین ضعیف ګرځولی دی زه اوس مخکې راشه دې کې یو اشکال دی خو لږې اخره کې ما ته یاد کړه دا چې د دې په زړه کې دا شبهه ولې پیدا کېدله دا خو د الله د طرف نه پیغمبر علیه السلام مامور چې بیت المقدس ته مضبوط نو ولې دا شبهه پیدا کېږي چې زموږ هغه منځونه ځای دي او په ځای نه دي خو به امر الله شوي دي دا لږ خبر کوه وما كان الله ولدي الله پاک ہدایت کی ایمان تاسو امام بخاری اطلاق د ایمان او جو صلات باندې نو دا تقاضا د جزئیت کوي د اطلاق شی علی شیلا یستلزم الجزئیه بلکې اطلاق تشی په اهم شعبه باندې کیږي یعنی صلات عند البيت ما تفصیل درته وي وبه قال حدثنا مخير بن شعبه النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما سلم المسلمين وعلى ذلك وقال اخواني الى الانصار وان صلى على البيت المقدس 16 شهرا و17 شهرا وكان يوم ان المسجد الى البيت وان صلى على الصلاه صلى على رسول الله فخرج معه على اهل المسجد مكرما فقال اشهد بالله لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم كما قال البيت وكانت يقول لا تعمل كان يصلي الى البيت المقدس وأن يتبع لما وجه وجهه قبل البيت وأنكر ذلك قال فإن حدثنا من عن عبادة حديثنا هذا أنه ما قبلته فننصحك الرجال وكتبوا فلم ندري ما نقول فيه فأنزل الله تعالى وما كان الله يمنع إيمانكم عمرو بن خالد حنزلي ودوي امام بخاري استاذ مشهور او دا استاذ زهير ابن معاويه دا استاذ ابو اسحاق السبيعي بار تيري بر ابن عازب لنا نقل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کې بیا یو خبره وره دا تمخ ویل چې ابو اسحاق السبيعي په حافظه کې ماخر وخت کې لک فطور راغلی لیکن بیا حافظ ذکر دي چې د زهير د ابو اسحاق نه کوم روایت نقل کړي نو قبل الاختلاط الکه ابو اسحاق په شاګردانو کې اسرائیل او زهير ټول مخکې دي هغه چې کوم ځای کې استراب ما درته مخکې ویلي یو پکې دا دی نو زهير د ابو اسحاق السبيعي نه چې نقل کوي نو قبل الاختلاط او قبل فتور الحافظه او قبل ظهور الحافظه نقل کوي نبي اسلام كان اول ما قدم المدينه اول مدينه منوره دراغي دا دوله سم د ربيع الاول درول والله
نزل نازل على اجداده وقل نکیان باندې او قال او یا راوی چې على اخواله فما ماغانو کړو د انصارنا مولانا په تاسو ته ویلو چې د پیغمبر علیه السلام نه د عبد المطلب مور د هاشم خد سلمى او دا سلمى بنت عمر رضی عمر دا د بنو النجار د قبیله وا چې دا خطاب یاد راکړه چې دا هاشم ته مدینه منورې ته د جنې خوښه او چې خوښه شو بیا ورته نکاح او د نکاح نه پس یو بچی پیدا شو دا بچی سر سپینو قدرتینو شیبه نومې ولګي یاد شیبه نومې کې او دا هاشم بل وفات شو نو نیا یعنی د نیکه مور دا د بنو النجار د قبیله را نو دا بنو النجار ماما خیلم شو خلق دنیا قوم ته ماما خیلم شو او دنیا قوم ته خلق اجداد میکانم وای نو استعارض نشتا على اجداده من جهه الام ناکید دي کړی او اخواله کته چې دی خو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دی رشوه تفصیل ما ویل دي دا غي جواب ملا کړو چې ابو ایوب انصاری د بنو النجار قبیله التنازل شو ول مولانا سید تزان کوي کا اول ما کلمنا اول حقیقی نه دی مراد اول اضافي مراد دی اول حقیقی ځکه نه مراد چې علیه السلام بنابر اختلاف په قبا کې سوال نفي دلیل شو دی زب ترجیح دلیل شو دول ورکوم دلیل شو دی په قبا کې دی کړی دی د حضرت کلثوم ابن حدم رضی الله عنه نو دلیل شو دی پس بیا راغی د ابو ایوب انصاری د ماماګانو دیتا او د نکانو دیتا نو د اولنا اول حقیقی نه دی مراد اولنا اول ربانه زمانہ مراد نو په دې ربانه زمانہ کې د اسوار د سیاستي رسول په خوا کې کېږي د کلثوم ابن حدب رضی الله عنه او اول بیا ابو ایوب انصاری راغلی اول اضافي ما قدم المدینه را نظر على اجدادی نکان او خپلو چې ابو ایوب انصاری خاندان اول اخوانی من الصحابه وانه صلى عليه السلام منذ عليه السلام قبل بيت المقدس یا قبل بيت المقدس راجح مقدس المقدس منزل فوزن دا مصدر بیمی بیت تفاقوار بیت تفاقائے ولی ذکر دا بیت تفاقائے زیدے بسریلار کی مصبتیو کی عادت بنیو کی اللہ رسولہ نفائے او یا بیت صفائے دا چې د بیت المقدس کی بت نشتا اسلام پکی نشتا گناہ پکی نشتا نیکی پکی کیگی تو بیت المقدس صحیح دیکھا مقدس مصدری میں بھی دی پمانا صفائے او بیت المقدس ویلے شے یا بیت المقدس ویلے شے کہ بیت المقدس بھی ہوئی ویدہ قد موصوب سے پتہ لے گا البیت المقدس لکا صلاة الاولا لقبیلی یا جانب الغربی لپکا کتی ویدی صلاة الأولى يا جانب الغربي الجانب الغربي الصلاة الأولى وإذا قد موصوب صفر نشئ يوم نقدر انتكيرا ستاسو كافيي ملا أو نحات لكل دي لا يضاف موصوف إلى صفته ولا صفة إلى موصوف أو تكلم لك إضافة موصوف صفة وصفة موصوف نشئ نقيم تاويلات لك لیکن انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د کافی مولا ابن حاجب دا قول کړی هغه وی اضافت د صفت موصوف او اضافت د موصوف صفت دا ډیر ځان شایع دي کلام کړی نو تاویلات په هغه څه کې غوا چې کوم شی خلاف د شایع نه خلاف د متبادل نه باندې تعین کوا او چې کوم شی په کلام عربي کې شایع دي ډیر زیات دغه تعویل ضرورت دی او كتب لنا اضافه موصوف صفات او صفات موصوف نسي ولي ذلك موصوف صفات متحدان في الذات زيد العالم جاءني مصداق الله او مضاف مضاف الى اضافه لامي ولا ايكو ما بين مضاف مضاف اليه تغاير من حيث المصداق غلام زيد غلام ذا كسر ذا كسر نسينا يا اضافه تلتقي نسبه مضاف مضاف اليه سدي لك لامي ولا تغاير لري من حيث المصداق موصوف صفت اتحاد لري من حيث المصداق نو څنګه دی یو اضافت بل تکيږي نو اغي سوي اغي وي چې ما تعبیر وکړو کنه دی بدل تک چا نه وباسو دا هغه چې کوم دی کې موصوف صفت او اضافت کوما نو دی کې بدل تغایر پیدا کړه
هغه سبب کوم ورته ویل کېږي هغه اتحاد په المصداق بوله ختم کړ او اعتباري تغایر به پیدا شي اعتباري تغایر به پیدا او یا دا چې کوم مضاف لري دي چې تغایر به حسب المصداق دی او اعتباري اتحاد په المصداق به پیدا کړ د شافعي رحمت الله علیه دا مقاوم د اعتباري ما پیدا کوا چې کوم ځای کې اضافت د موصوف صفت ته وشو نو دې وخت کې دی د وصف د موصوفیت او د وصفیت نه خپل ودی دې وخت کې موصوف صفت نه دی پاتې دې وخت کې دوی اتحاد په المصداق باقی پاتې نه دی دې وخت کې مضاف الیه شو بلتا نو اتحاد په المصداق دی پاتې نه سره پر تعویل ته وباسه الصلاة الأولى جدا شيء الصلاة الأولى بیا موصوف صفت تورواره نو بیا بدی اتحاد المصداق شي او چې ترسو دا د خپل موصوف صفت تنورره او خپل حالت مضاف الیه پرېږدي نو هغه اعتباري تغایر حقيقي تغایر دی اعتباري مګر دا بل حقيقي تغایر دی موصوف صفت هغه د دې وخت په خپل حالت د وصفیت لري پاتې چې په حالت د وصفیت پاتې دي تغیر په خپل راځي بهر کې شو بیت المقدس کوي البيت المقدس موجود دی او بعض حضرات وایي البيت المقدس تعریف پاکي د ګناه ورته عبادت او بچو کې د ګناه پاک شي ورته بیت المقدس دی 16 شهرا او 17 شهرا او د بعد شک او قال یا او د بعد تسلیم تردد د بعد شک راوي نه تردد چې پته نشته ما پته نشته د کوم راوي شک پته نشته برابر یا دا به ښه نو تطبیق ما وکړو وکانه نوح عليه السلام يعجب دا وتقوه سو تقوه ان تكون فاعل يعجب لان مصدر بذلك قبل ذلك كان تدرب بيت الله ده ولا وحاول ذكر ابراهيم عليه السلام او پیغمبر اسلام د ابراهيم عليه السلام قبله دا متبعو ان اول الناس قران قبله نمبر دیمه سوا د ذات اول بیت وضع للناس دیمه وجه سره دادا دې سره د مناسک د حج او د عمره تعلق الله اکبر سوجه چې درې کمه دې یو دا د ابراهيم سره قبله دیمه اول بیت ودري من سوي دري من دوي چې سره د حج او د عمره دغه مناسک وتا او سره علماء ذکر کوي چې دا کلی قبله خلق خپل کړي کوي قبله او مولانا صاحب یو بل وجه درته ویلو په کتب سابقه کې لیکلي دي مکتوب دا او چې مکتوب واړو ته کتب سابقه کې مکتوب دا او چې مکتوب تقریبا د مسجد ټیک دی بیت الله ته په مخ کې نو څه په یو دلته د هغه چې په دې بیت باندې نه منوره کې د بیت الله ته نو یو څه پورا پته ولګي چې د قوم اقما چې د کوم پاکستان کتابونو کې مکتوب دی چې موږ ورته تاسو په ټیک ته ما بیت الله ته مخ کې منځونه کړی او تاسو نه دی لیدلی بیت المقدس ولا موږ دی لیدلی نو چې د دې مشاهده په بیت الله تو وجه په معنا دا یو لري یو خدا چې د ابراهيم عليه السلام قبله او دیم څه د مناسک د حج تعلق دی او دیم اول بیت دی او څلورم موجه څه چې مکتوب دی په کتب سابقه او کې د دوارو په ټول ترمن کوي نو ټیک ته چې موږ په کلی بیت الله ته خدای مشاهده یهودیان نه لري او د پیغمبر تعالی پاتو چې یهودیان ما په دوارو کې ویني خدای په مسلمان دې مو په هغه صفات موصوف دي او په دې موجه کې پرې ده کلی باندې وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر مولانا تفسير بالخطر اختلاف دا سبق دین الگرام دی خلق متوجه شد ادا چلومبی منز پیغمبر علیہ السلام کم کردی دی تحویل پاس نمبر ایک دویم خبر دا چې دا لومبی منز کم ځای کې کړي نو دې کې مولانا بیا اختلافات بعض علماء وی دې د مازدیګر په باندې لومبی تحویل او یو روایت کې شته یو صحابي وایي
وی زه را روان وم په لاره تېرېدمه وی چې مې وکتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تقریر کې لګیا دی د ماسپخین لمونځ کې تحلیل راغلی ماسپخین کې او په مسجد نبوي کې راغلی ځکه یو صحابي وایي چې په لاره تېرېدم چې مې وکتل نو نبي هم په منبر تقریر کوو یو ما وی څه چل شو دی ځکه دا وخت د علیه السلام د تقریر نه دی نو وی راغلی کېناست چې کېناست نو علیه السلام د دې آیت تلاوت وکړ چې فولي وجهك شطر المسجد الحرام وی ما وی چې دا تحویل لازم نو راشه دا څه کوه چې د ټولو نه مخکې ورته څه لمونځ وکړه د ټولو نه لومړی لمونځ ورته څه وکړه چې نبي علیه السلام یې کوي چې ما ورته لومړی کړي وایي زه پاڅېدم یو 2 رکعته لمونځ مې درلود د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام پاڅېده او بیت الله مبارک دی اوس مولانا صاحب دا روایت دی حافظ وروړي علم وروړي دې کې اشکال دا یو روایت او دې کې اشکال له خبره دینه معلومه چې ماسپخین دي شي او دینه معلومه چې لومبه د ماسپخین مون په مسجد نبوي کې بیت الله مبارک شوی په تمامه چې موږ څه بل کې راځي چې د مالګر مون کې تحویل ده دینه معلومه کې انه صلى اول صلاه صلى صلاه العصر مالګر مون دی لومبه لیکن حافظ یو بل روایت کا اسانید مختلفه او نقل کړي او علم راوړي او قانون کتابونو راوړي ادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو مسجد بنو سلیمه مسجد قبلتين یو صحابي وفات شوی بشر ابن براء ابن معروف رضی الله تعالی عنه بشر ابن براء ابن معروف رضی الله عنه نو پیغمبر هم دا غره تاکید تفاعل نو التکه د ماسپخین موس پر راغی ول راغی ځکه دې بشر مور پیغمبر علیه السلام نه ډوړای ډوړای او ماسپخین موس پر نو ماسپخین موس دې 2 رکعات بیت المقدس ته وکړل او 2 رکعات په داس کې جبرئیل علیه السلام راغی او دې آیت تلاوت وکړه او ولې وجهك شطر المسجد الحمد مسجد الحرام نو پیغمبر علیه السلام 2 رکعات بیت المقدس ته کړل نو 2 رکعات بیت الله ته نو د دې ویل چې 2 رکعات بیت الله ته وکړل څنګه کړی ورا دې تاسو ګورئ دا مدینه منوره دې وې ما کوم خامخو چا به ته چې څنګه حکم راغی په ولې وایي کا نو مخونه مخبشارات او شا ورکسبل غرب په به کنه اباو تعالی بالکل تو د ویلي یو درک ته ورته بالکل تاسو مخو د صحابه تاسو مخو نبی رسول الله مبارک دې له لا فلسفونو کې او د زمانه حرکات سکنات بالصبر ان شاء الله دی ولي وجهك شطر المسجد الحرام او الله وی چې مرتبه د امام په مقدم بیرست بني نو خامخا منځ او لنډه جواب بدو کوم چې دا هغه وخت چې په موږ کې کلام هم جایز او حرکات سکنات دا مثلا خو حل شو موږ کې کلام بالکل جایز یو سړی براغ بل نه د پوزو په صورت کې شي هغه دې جواب کړی السلام علیکم بل وعلیکم السلام بخیر علی بیجان یو سره بلا سونه ملاقات خبرې مم کاوه جایز دی او حرکات او سکنات هم به جایز دي د دې اشکال او کله نور په شاته یو روایت کې شته ولاړې دي درانه بمشاته ودې دي دا د حجاب نه مخکنه خبره ثانه ده د اورې د اقوات مخکې بالکل اخذ مکمل عليه السلام مخکله او خضر غلی رسول یو اشکال نشته اوس دا روایت نه معلومیږي چې دا تحویل په مسجد دا بنو حارث بنو سلیمه کې شوی دی في مسجد القبلتين وادي العقيق انتهى وادي العقيق مشهور وادي ده او الصوت جامعه اسلاميه چې کما لویا یونیورسيټي ده دا د سر مسجد القبلتين سره واقع په وادي العقيق او بشر ابن براء معروف تعزيه تسلم نه معلومه یا نبی علیہ السلام مبارک راغی مدینه منوره ته او مدینه منوره کې د ماجیګر منځ کو
یو صحابي چې پیغمبر علیه السلام سره په مسجد د بنو سلمه کې مونځ کړی و نو هغه څه په لاره تېرېده نو د مازدیګر په مانځه باندې په مسجد د بنو حارثه کې خلک ولاړ او هغې ته لا حکم نو رسېدلی هغې بیت المقدس ته مونځ کو نو نبي د دې صحابي ول آواز ورکړ او تاسو نه خبر تحویل راغلی دی د قبلې په ماسپښین کې نو هغې په مانځه کې وګرځېده حولو چا به وګرځېد پیغمبر دقسې ګرځېدلی دی مازدیګر مونځ کې هغې وګرځېدل هغې ورسته مونځ بیت المقدس ته ګرځېدل سهار یو بل صحابي تللی دی مسجد قبا والا ته هغې ته ملا حکم نو رسېدلی هغې بیت المقدس ته مخ و هغه ورته ویل که تاسو نه خبر پرون ماسپښین تحویل د قبلې شوی دی هغې یو رکعت بیت المقدس ته کړی و یا نیم رکعت یې هر څومره چې و هغې باقي مونځ بیت الله ته مولانا صاحب دا روایت حافظ ورسوي اگر چې حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې د موافقت نه کوي هغه غلومبي د ماسپښین والا اخلي لیکن دا راځي د وجوه یو خدا چې مسجد د قبلتین د هغې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نوم روان دی مسجد د بنو سلمه د مسجد د قبلتین وي نو که په بیت په مسجد نبوي کې تحویل راغلی وي نو بیا خو مسجد قبلتین د ده نوم ګرځول یوه شوه دویمه څه شوه دویم سره تطبیق تطبیق سره دي چې کوم روایت راځي چې اول صلات صلاها صلات العصر الذين مراد بالصلاه بتمامها واهلها کوم څه دی واخلم پورا نو پورا لومبي مون مطلق لومبي نه پورا لومبي مون کوم ځای کې شوی دی په مسجد نبوي کې شوی دا مالي او هغه نیم شوی دی هغه نیم بیت المقدس او نیم مسجد نبوي ته دا خبره جوړه شي او دې سره دا تفصیل هم راغی چې یو ځای کې راځي چې مازدیګر مونځ کې اطلاع ورکړه او بل ځای کې چې سبا مانځه کې اطلاع ورکړه نو مازدیګر مونځ کې چا اطلاع میلاو شوه مسجد د بنو حارثه والا او د سبا مونځ کې چا اطلاع میلاو شوه او هغه روایت کې عیني او نقطه لیکلې ده ویراوي خطا شوی دی چې پیغمبر علیه السلام تقریر کو او دی ورته کېناسته وایي دا د مازدیګر دا کومځ مازدیګر هغه خطا شو یا دا راوي خطا دی یا رستو راوي خطا دی د مازدیګر نه جوړ ولې ځکه پیغمبر بیا راغی او په منبر کې نه صحابه کې دا اعلان لیکن دا اعلان او با رستو دا الله په حکمت او حکمت درته اوس په پیش په کړه اوس راشه وانه عليه السلام صلى منذ اول صلاه صلاها بتمامها قيل لهما اول صلاه صلاها بتمامها اغا صلاه العصر دي ومسجد النبوي وصلى معه فصلاه الخبره وصلى معه قوم يا دماغير يا منطقي فخرج قوه يوصل ممن صلى معه لكن ديك جعل باجنا رضي الله عنه فمر على اهل مسجد ودير بفعل مسجد لنا مسجد بن حارث مراد ومراكع ذكر رجل مراد كل یا ذکر در رکوعون حقیقی رکوعی پر رکوع کیوں یا وهم یصلون فقال دا رجل عباد ابن نهیری ونوی اشهد بالله فقد لقبوا خبر ناشنا یعنی بعمله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فرسمكه نبدار كما هو اقيمتهم لتسجيهم فقد جاءوا دغه چې امام کو کما هو نه هغه په ځای بدلوي نو اکثریت خپل ځای ته کما هو اکثریت لا حکم دی عبادت به الله تعالی امر اوس بلی دینه یو ډیر زیات مسلې معلومي یو خدای چې دغه زمانه کې حرکات او سکنات دي خبر الله شو او کته ویلکا په وسنو دی یو خارجین تعلم واغش تعلم د خارجنا مفتد الصلاه خارجین په فتح ناقله دا لومبه زمانه دا خبر امطلاع شو حرکات و سکنات دا خبر امطلاع شو لومبه زمانه لیکن مولانا سے یو خبر دا یو دې بل معلومه شو چې خبر واحد څه یو کله خبر ورکړه دی قول تحویل او بقي اعتراض ورته ادا چې بیت المقدس تدوین کوم قولا قطعی دا بالیقین ثابت د نبی رسول الله او په خبر واحد چې کوم علم ورته کوم علم ورته وایا ځوان سینا څه هغه څه په خبر واحد عمل او قطعی نو جواب درکم بعض وخت خبر واحد چې محتف شي د قرائن قطعیه او سره نو دا مفید د قطعی ګرځي او دا خبر واحد ته محتف مستمر د قرائن قطعیه سره اصله نبی رسول الله دعا کوله
قد نرى تقلب وجهك في السماء دعاګانې کولې الله زما بیت الله کما غواړه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نو صحابه تثبت او تحویل بدل دا قرائن ورته او زه راځم چې یو ناشنا یو کتابي کتاب او تاسو کتابونو لیکلي دي هغه دا چې یو سړی د یو کور نه راوځي او دې سړي سره توره دا او په وینو باندې لمده د سره توره دا او په وینو باندې لمده ده ورا او په دې کور کې یو سړی مقتول په توره باندې شي چې دې نه دي دې څنګه تاسو اگر چې مشاهده چانه کړي چې به مشاهده چا ته یو نظیر راځي مثال نه نظیر مشاهده چانه کې دی هیڅ گواه پینې چې دا سړی دی لیکن قرائن و نمایومیگی که دا قانون دی دا قرینی مشاهده نه دا کړي شامی کشتا مشاهده نه دا کړي چې دا سړی د واجب په توګه باندې قدرت دې له کوره راو خلق وولي نو موضوع د وینو نه دا او چې بیا خلقنا وته سړی په کور کې د مرکروت ویني دی بیګي نو قرائن نه سماجومیگی دا خاطر ځای ورته قرائن د وجنه مشاهده نه دا شوی احساس ورکو ولې قطعیت پیدا یعنی دا مثال نه دي څه چې دی لکه دا خبر واحد مثال نه ده نذیر دی مطلب څه جو د قرائن د وجنه ما تفعيل قطعي راغی د ولا قصاص دلته قرائن د وجنه دا خبر واحد مشتق د قرائن سره ما تقطعي علم راغلی په تحویل خبر واحد په جشو او دا د معلومه چې کوم خبر واحد مشتق د قرائن سره دی نسخ د قطعي په کول شي مخکې او غدا فجر ولا تثبيت من الضربه وكانت اليهود قد اعجبهم يهوديان يقوا ودي دا خبره كان يصلي في مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس توتولي وقوا تلاقين قبله واهل الكتاب عتب يهود ذي وقوا في يهود تخدا وقوا في بيت المقدس تلفون سكوي ولي تلاقين قبله ذي الكتاب والرسول سوت مراد نو بعض علماء وی د دینه نسوار مراد ځکه و د فرض عطف او معطوف علیه کې تغایر وي نو اهل کتاب په دې ځان د يهودو لا شاملېږي او دلته به مراد نسوارا او اقلم تعقل توجه نو سوال کوي نسوارات ولې خوشاله ده نسوارات ولې خوشاله ده دا به قبله خو شرط او په مدینه منوره هغه ځای ته عبادت کې کوم د عیسی علیه السلام پیدا شوی المناره الشرقیه ده افشان کده امانات چې کړي شرقیه کم ځای کې واتخذت کړي مکان شرقیه فاجاءها المخاض الى جذع النخله هذا غير كم ځای مكان الشرقيه لكن إن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أنتو في منارة جدا أنا غير من سكاي نمولانا سيبو لك ما تبتوجه شي خبر أسانا شي لك ما تبتوجه في خبر كم قالي ريقول في خبر كم قالي اس دې په خبر کې موږ کوم د مابد خان جمعه تا دغه کوم بدل حکومت یو سړی وای چې یو مناره ده او هغه مناره په صدر مارکیټ کې ده او هغه د مقام دقه ورته الته بیا فرق لري چې په خبر تلار جن بیا په فرق لري مابد خان ته مکه یو طرف ته مکه او صدر ته مکه بل طرف ته مکه لیکن دې طرف ته یو شان خبره ده نو چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته او شام ته او دا مناره شرقیه په شام کې و نو نصارو سره موافقه ده دې ځکه نشته او بعد نبی په خوشاله دا مناره شرقیه ته مخرج ممترن موافقه ده دویمه نقطه وه دا اهل کتاب نه یهود وایي سوالو کا چې مکه یهود معطوف لري او دا معطوف شو معطوف لري کې تغایر وي جواب دا کوم کله تغایر دا وسب خلق د تغایر د مصداق په دې درینو په کې هو الاول والاخر والظاهر والباطن مصداق یو دې چې الله ته مراد دی نو وايي په دې راو تغایر دا وسب قائم مقام د چا پر تغایر نو وسط کړه الته وسط د يهود ولا کېمو دلته وسط د چا ورته کېمو
داخلي كتاب تفاجئ او يوصل التوجيهات نور تكنن فلما ولى كما هو غزو عزام مقبل البيت فطرف بيت الله انكروا ذلك انکر زمانہ مکوا کہ دا دوی انکار وکړو د پیغمبر نه بل منکرین انکر ناشنه وکړه لکه تل یو قوم دونه کړو انکر ځلنه بدی شو ولې زموږ په قبله پرې خو دا نور ورته پته بچی دا حق دې کې مکتوب دي زموږ په کتاب انکر زمانہ په کتاب سره موافق نشو نه انکر دې بدو کنه زموږ کله یو قوم نو پروپاګاندا شروع کړي قال زهير مخکلات تعلیق امام بخاری نے لکھا واتذا عمرو بن خالد فقيه عمرو بن خالد قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا ومدق حديثه انه شاذ لما تمر بالاستغلال قبل ان تحول رجال مات رجال لك براء بشر بن براء بن معروف اسعد بن زراره رضي الله عنه شن صحابه وفات شوی حدیث میرے اسعد بن زراره رضي الله عنه بشر بن براء بن معروف رضي الله عنه رضي الصحابه الشهيد وباشر وقت دروس الشهيد بعد كذا شهيد بدل के बाद شهيد نفس الشيء وقت فيه فهذا ممكن شو ما نقول فيه ذيك مصور فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم تاسو ایمان یعنی الصلاه بیت المقدس الله پاک اوس مناسب دی یو غټ اشکال وختي ما وې هغه اشکال سره دا بیت المقدس ته منصب به امر الله چې ارګره به امر الله دی که به امر النبي دی کو الله تعالی من کړه نه دی به امر الله شو نو ولې د دې په لکه شبهه پیدا کیږي بلام نظر معنا کو قرآن دوه آیات شبهه راغلي یو دلته راغلی دا یو دې بل دې راغلی دا او خو کې کوم صحابه کرام شهیدان شو ناغي شراب کړي خدا هغه زمانو چې شراب حلال چې شراب حرام شو نو د دې په نوم کې شوبه پیدا شو او هغه زمون مرګو شراب کړي او په خو کې شهیدان دا څه دي نو سوال هل تم دا اوقات چې په نوم کې راشي نو ولې پیدا کیږي لکه دا وخت شراب حرام نو حلال او تل څه په ولې پیدا کیږي لك ما ته متوجه یو وجه د شبهه پیدا ده چې کوم عام مشارحین لیکل دا درته ادا چې مخکې د پیغمبر علیه السلام دعاګانې راغلي هغه دعاګانو د وجه د شبهه پیدا شوه چې د دې تحویل د بیت الله هغه مبدا او منشأ د مخکې نه موجوده وه چې د تحویل او اسراغه او د مخکې رسول الله مبارک دعاګانې کړې دي منشأ مخکې ده سبب مخکې دی یا ربایت کې زموږ دې مرګرو د هغه وخت نه یو موږ د بیت الله ته کوي آیا چې دا موږ به څنګه ور دي شبهه پیدا شبهه د سره وجه پیدا شو دا حافظ ذکر العلماء سره وجه شبهه پیدا شو چې مقدمات د مخکې نه موجود دعاګانې علیه السلام د مخکې نه کړې نو صحابو د ذهن کې اراده چې د مخکې نه دعاګانې کړې دي الله خو اوس حکم وکړو او د موږ ملګري خو دا دعا نه پس او د تحول نه مخکې کړې نو ارمان کړه مونږونه بیت الله ته جوړ کړو نو څه خبره آیا د دعا نه پس دا مونږونه به د خدای په نسبت وکړو دا یو او دیمه هغه د خمر ولا راځه الته مقدمات د مخکې نه موجودو لا ولا حكم راغي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بيم حكم سراغي قل فيهما اسم كبير ومنافع الصحابة روزان منكو ربي سرتي باي صحابة زان منكو نتويم سرتي باي صحابة زان منكو هذا عمر الفاروق ندري حكم راغي لا تقربوا نو التم دا شبهه رااله چې دا زموږ صحابه کرام او خمر کیو جایز وو او مقدمات ته حرمت کړو مشروع دي مخکې نه باید چې مخکې نه کړی وي شیطان وسوسه دی وجه نه دلته کې را شروع راځي اوس خبره باندې وګورئ دې لیکن زما ذهن دی ولا توجیه زما ذهن دی ولا توجیه او هغه توجیه ارګو زما د مې په پېټینګ دي ها هغه سره هغه دا مولانا صاحب چې دلته شبهه بلې وجه نه راغله شبهه په دې وجه نه راغله
چې ردی منځونه خو به امر الله او دعا والحافظ عینی ټول لیکل خو ما ذهن نه لري ناخلی ز څوک ځکه ناخلی د ما ذهن چې پیغمبر علیه السلام دعاګانې کړې دي دعا سره خو حکم د الله نه دی راغلی یا دې خو ماشومان هم پوهېږي چې لا منسوخ نه ده دې خو ماشومان هم پوهېږي چې هغه قبله وه دې خو واڼه هم پوهېږي چې هغه قبله وه او هغې قبلې باندې مړه دي نو چې په هغې قبلې مړه دي نو دې کې تاوان څه دی شبهه ولې راځي زه په خمرو کې خو به وایي چې مقدمات د مخکې نه موجود دي دا نو دې کې مقدمات کوم دې خو دعا ده در حقیقت مولانا سے ځان پوهې کې نو کله ما ذهن ته راځي ادا چې کوم سړی د بیت الله د قبلې تحول نه پس مړ شو او دې په قبر کې خاصی نو مخ ولا کم شو کړ او چې کوم سړی د بیت المقدس د قبلې په وخت کې مړ شوی دی نو مخ به کم پاوله کړل قانون دا چې قبر کې دې سړی سملو نو مخ ولا کم طرف ته قبلې ته نو هغه کسان چې د تحویل د بیت الله نه مخکې مړه شوي دي نو په قبرونو کې د هغې مخونه کم طرف ته بیت المقدس ته او چې د بیت الله د تحویل نه پس بیا کم کسان مړه شو نو د هغې مخونه به کم خوي بیت الله ته اوهو هغه زمونږ ملګري چې قبرونو کې پراته دي د هغې مخونه کم طرف ته دي لکه بیت المقدس ته یاره اوهو زمونږ ما نقول تاسو پوهیږئ په خبره ما نقول نو فانزل الله چې تاسو منځونه ضایع نه دي چې بیت المقدس تم کړي څه مطلب قبله وه نو چې منځونه ضایع نه شو هغه قبله ده نو په ستاسو سره د ملګرو مخونه هم هغې ته متوجه دي نو په هغې وخت کې موږ چې هغه قبله ولا دا شبهه ده مطلق صلات متعلق نه ده دا شبهه دې متعلق ده فندري ما نقول فيهم قرآن فلم ندري منتقدنا وما نقول فيهم جدي بحق سوايو دي حق من سوايو كذا مخون رضي أصل قبلة دي أو كذا مخون رضي أصل قبلة ندي هم لك سوايو فأنزل الله ما كان الله يذيع إيمانكم نانا أصل قبلة واغي تقمرته ولذلك قبلة دي منزولة بالمنزولة ذا ندي نكو وجوههم دي قبلة دي نو هغه حالت کې مړي با تاسو هغه وخت په اړه مکلف وي اوس په مکلف نه چې خبرو کوي مکلف دا د مالي سره مخکې شرع نو مناسبت د باب څه شو اطلاق د ایمان او په صلات نو تفصیل مې درته وی برابر دا بل کتاب وشو